د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا په شمال کې تاجکستان، افغانستان، ګلګت بلتستان او بر دیر سره لګیدلي سرحدونو مشتمل ضلع چترال د خړو دنګو غرونو، چینو، ابشارونو، باغونو، ګلونو او شینکی ډک سیلګرۍ د پاره خپل یو تاریخي حیثیت لري. د جمی په موسم کې پلواري ټاپ د وارو پریوتو سره شپږ میاشتې د ملک او دنیا سره ځمکه‌يي رابطو کټ پاتې شوي چترالیانو او چترال تتلونکي سیلانیانو د پاره د سیلګرۍ اولنۍ پړوی لواري ټنل دی. 9 کیلومتره لواري ټنل کې د تلو په وخت د انسان احساسات او جذبات د کتو سره تعلق لري. چې کله د ټنل رنگ روغن مکمل شو نو بیا خو به ثاني نه. د ټنل نه په غیر پیر سړک 15 منټه په مسافت ارندو سره نږدې نګر قلعه موجود ده چې د چترال سین یې په زړه سورې کړی دی. هسې خو د نګر قلعه آثار د کال 1918 موجودو. په کال 1902 کې مهتر چترال شجاع الملک موجوده قلعه جوړه کړې ده چې اوس هم د خپل تاریخي حیثیت سره د هغې د خاندان کشران استعمالوي. په شپږ کناله او 2 مرلې مشتمل شاهي جامع مسجد هم د چترال په تاریخي ځایونو کې شامل دی. د شاهي مسجد بنیاد په کال 1919 کې مهتر چترال شجاع الملک کې خو دیو چې په کال 1940 شپږو کالو کې سر ته رسیدلی و. د شاهي مسجد په خوا کې موجود شاهي قلعه د چترال په لرغونو آثارو کې 1500 کاله زوړ تاریخ لري چې نواب فتح الملک علي ناصر جوړه کړې وه. د شاهي قلعه د ریای چترال طرف ته مهمانخانه کې نوابانو ته د انګریز سرکار لخوا ورکړې شوي توپونو او نورو تحفو کتو ته اوس هم سیلانیان ورځي. د کمې رنوې او دنګو غرونو ترمنځ په وجه مشهور د دنیا په خطرناکو ایرپورټونو کې شامل چترال ایرپورټ چې جهاز کوزول او خېجول په د عام پایلټ کار نه دی هم د سیلګرو د توجه مرکز دی. چیو پل، چترال پولو ګراوند، آیون، ګرم چشمه، بمبورید، بونی او شندور سره د چترال د تاریخي اهمیت او قدرتي ښایست د ټولو نه لوی دلیل دا دی چې هر کال ملکی او غیر ملکی سیلګر د دې سیمې مخه کوي.